اللہ تعالی عنہ عمر 40 کالو او د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ په خواهش باندې دا نکاح شوی و واده شوی او دا الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې. اب ان شاء الله چې ته موقع پیښ شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې کوم چې د نبی علیہ السلام دا زیات ودونه ولی شوی دي او لومبه واده د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره ولی شوی دي. دا ځان له موضوع ده ان شاء الله مقرا شي بیا بدرته وې. دا مې د تویلو چې ټول د نبی علیہ السلام اولاد د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها نه دي سوا د یو بچینه چې دا غنوم ابراهیم دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها نه. بهر کیف عمر د نبی علیہ السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکه لوی منصب د پیغمبره. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ د نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم. خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل. دا پیغمبری دا دا اللہ دا طرف نے یو نعمت تے دا کسبی شے نہ دے او پا کسب نہ ملاویگی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته. دا مکی خلق و ابو جہل اغب ویرا مشر دا مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دی غریب تا ملاو شوا او دی کشر تا ملاو شوا من کے دی کشر دی. عتبہ بوی سردار د مکی زیم شیبہ بوی سردار د مکی زیم مالونه منگ سر دی دولتونه منگ سر دی او اغا زمانہ کی چکم دا تجارت اسباب واٹول بنده او دا تجارتون ارس منگ سر دی دا قوم او دا کلی مشری منگ سر دا پیغمبری دا تمیل او شوا. اللہ فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. اللہ وی کم دے کہ دا پیغمبری دم نو دا زیمات معلومی چی دا مناسب دا پیغمبری دیو کنده. لکه یو زمکه دا او یو زمیدار پکې فصل کری نو دا زمیدار ارض فصل غنم نلولی. بعض زمکه داسی چې هغه کې غنم اونستل نو دا غنم خوریا تخم ختم کی وی خوري. بعض زمکه داسی چې هغه به غنم زرغون کی خو بیا قابل د دینی چې د غنم له ترقی ورکی طاقت پر زمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړ زمکه او چې کم ازمکه د دې قابلې چې دا غنم زرغونی او دا بوټي غټي او دا بار کوي او دانا مضبوطه خېجي نو زمیدار بیا را تخم په اغزمکه کې کوي. یو زمیدار په دې پوي چې دا ازمکه قابل د کاشته او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا ده او دا نه ده او دا د فصل د کرلو ازمکه ده او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پويږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی. دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نشي وړي او د نبوت د لوی طاقت دی لرلی شي او دی نشي لرلی او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی. نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته وی چې کوم دی د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومه هر چاله د پیغمبري خو نه ورکو دا خدا داد د الله د طرف نه او نعمت ته او هغه ځای کې د پیغمبره د بوټي نه لای چې کم ځای وته معلومی رب العالمین ته چې دې دا بار وړي شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاله نبوت ورکاو. نو نبوت یو خدادات شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوبم د الله د طرف نه. که یو سړی وای چې د خوب خشته وینم دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی دی چې ودشي نو د الله د طرف نه د دې ضرورت القا کیږي او دی خشته خوبونه نه او یا شیطان دې دلته تناستین او هغه ورته وسوسه چي. خدا خوب که شیطانی دی او که رحمانی دی. دا خوب درې قسمونه دي یو ته رحمانی وي بل ته شیطانی او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي دا د الله د طرف نه دي.
یا د شیطان د طرف نه دی، خدا الله د خپل وس پکې نشتا. یو سړی په خپل وس خوب لیدي شي نه، چې د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحه فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي لیدل. او بیا فرمای دا خوب بسنګاو، دا بداسیو چې کم خوب به اولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث ته نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سيزونو کې ورکای، لکه څنګه چې سبا روخانه او واضحه، د قرنګ د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روخانه، د خوب په تعبیر به پویدم. او یا مثل فلق الصبح زمو علماء لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشاله شي. د قرنګ دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شو. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدل او قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کا کہ البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یو لستوری میولیدل او نور او سپومه میولیدل چې ما ته تعبیری او ما ته سرټیټه دی. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا یو لستورو نستا یو لسرونه مراد دی او د نور او سپومه نه مراد مور دی مراد دا. نو کدارونه دی خبر شي چې همون به د یوسف تابع کیګو، د تبا سرټیټه کیګو، نو دا د سازش جوړ نکي. نو یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين، شیطان ګور ډېر لوی دشمن دی. دارونه بدر تولم سي او سکیم سازش ته جوړ نکي. نو چې کله بیا یعقوب علیہ السلام سره د خپل بچو مصر تلام د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سرټیټه شو. نو فوراً وته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیاي من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغه سي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خشته خپل خوبونه خودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، چې ابراهیم علیہ السلام لمخ کې ما هدایت ورکړې لا رکوټیو من قبل، دا ماشوموالی نه پکې د هدایت آثار پراتو او كنا به عالمین، مونږ ته پته وا چې دغه صلاحیت د نبوت او د پیغمبر شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته کل خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمائی ثم حبب الیه الخلاء، ځان لواله وته محبوب شو، لکه دا پرې وته چې د خلکو نه ځان لشم. ولی ځکه قوم د کفر او شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګي او د بوتانو په نومونو نظرونو او نیازونه کوي او نظرانی ور کوي او د بوتانو په نوم باندې دا منښتې کوي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوزل یو صحابی تپوس کئی، حضرت انس فرمائی دے خادم و دا نبی علیہ السلام وی ما یوزل دا حضور پاک نا تپوس کرے کہ دا اللہ رسول تا چتا دا نبوت نا مح کے چتا بود طرف تا رجحان او میلان پیدا شوی دی وینا وی زما دا معشوموالی نا دا بوتانو نا نفرتو او چرتا دا بوت نظرانه صدقه دی خواللی دا وینا وی یو مجلس کے دا ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کسو دا غنمو زید ابن عمرو ابن نوفل. دا زید ابن عمرو ابن نوفل دا حضرت عمر فاروق د ترزو او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشره کې دا غپلارو دیم د بوتانو د عبادت نه توبه طائب شوی. یو مجلس کې ناستو او غوخه پرته و ډوډۍ پرته و او دا غوخه د بوتانو په نوم باندې لاله شوی دغه اونده وبمالی او پسر د بوتانو پنوم دا غوخه دا ذبح شوی و. نو چې څنګه کې خو دې شو
نو نبی علیہ السلام دعوت تی نو خورا وی میں چه زخوا نخورم دا دا بود پنو ملاله شوی دا وی اغا زید ابن عمر ابن نفیلم وی چه زم دا بود پنوم غخا نخورم دا بود پنوم چه کم ساروی زبها شوی دا نخورم نو زید پاکی مشرو نبی علیہ السلام وی دا پا عمر کی کشرو نو اغا زید وی دیر خشته دلیل وی اس پیم پلکی اغا خبر پرتن اغا زید دا مکی خلقو تا وی خلقا وی دا ساروی اللہ پیدا کرنے دل پا دی وجود کی دا گردے دو طاقت اللہ پیدا کرنے او د چې کومه غیا خورلې دا مولا الله پیدا کړی دا نو دا د بوتانو په نوم ولې لاله وي پکار چې د خدای په نوم دا لاله کې نو حضور پاک وی په خپل ژوندۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه خوړلې دا غینا الله ساتلی او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبی علیہ السلام غلام دی وی او ظلم طواف کو د بیت الله نګیر چا پیر بوتان پراتو نو زمون بدا عادتو چې مونږ باغ بوتانو لګوته وړلې لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي دا یو احترام دی دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ نو ما یو بوت اصاف د هغه نومو وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ نو نبي علیہ السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ورونه وړئ نو چې دوباره بیا پیرالم نو ما دوباره قصدن ګوتې وروړئ چې نبي علیہ السلام به څه وایي نو چې دوباره مې ګوتې یوړې نو ویزې په سختۍ منع کړم تا ته معلوم چې دې له ګوتې موړه دا څه شیزونه دي د کاڼي نه په خپله تراشه او جوړوې او بیا تعظیم او احترام کوې دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي له دنه قمقل شی بل نشته دی لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل دا ډېر لوی قمقلتوب شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی نو نبی علیہ السلام د دې سیدونو نه بازان ساته مکمل نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیہ السلام تحبب الیه الخلاء ځان لشو دا وته خوښه شوه چې د ځان لشم نو حدیث کې راځي په بخاری شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته بلا بخاری شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث د نبی علیہ السلام مذکور دی غار حرا ته بلا غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې هغې ته جبل نور وای دا غر په سر کې یو غار دی فکان یخلو بغار حرا هلته به ځان له به کېناسته نو څه به کول فیتحنس فیه هغې کې به د الله عبادت کو اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو یو سوال دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیہ السلام کم عبادت کو څه کول نبوت خو لا ملو شوی نه دی د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم آسان دی هغه درته وی غار حرا یو خو ځان لدی او عبادت خوان الکه چې سړی د مخلوق نه یو پټی لږ ځان لای او رب العالمین ته متوجه شي نو له عبادت خوان کوي د دې وجه نه د شپې د عبادت فضیلت ډیر راغلی دی تهجد ولی ځکه دی د مخلوق نه ځان لای خلق دی ریا پکې نه شر شور پکې نه نو سړی الله ته پورا متوجه وي د خلکو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي څوک به شر کوي څوک به چغې وایي نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي چې سړی ځان له عبادت کې توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار نو یو خو غار حرا ځان لري نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نورم ډېر وکنه دی ولې غوره که نو بعضې علما وی د نبي علیہ السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی نو ځکه یې دا ځای خوښ یو جواب دام دی ټیک ده بعضې علما وی دا داسې ځان له ځای چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی تقریبا څه کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیجي نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي لیکن رونو مزیدار خشته جواب دا دی که تاسو لاړئ خدای م بوزه
او غار حرا ته ورسېده او د هغې محل وقوع ته مکتل نو پخپله به محسوس کړي چې دا ځای ډېر مزېدار ولې ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت دپاره دی ځان له یو خشته مزېدار رکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي نه پکې سړی سملاستېدی شي ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی بالکل مخامخ سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته نو داسې ځای دی چې ځان لم دی د خلکو د رسینم بچ دی اوچتم دی محفوظم دی او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري نو دا ځای نبی علیہ السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم د باران نه محفوظ د نور نه محفوظ او سړی پکې سملاستېدی نشي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي او مخامخ بیت الله ښکاري او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ نو دې کې به عبادت کوو بیا عبادت یې څه کړی دی فیتحنس فیه عبادت پې کوو عبادت یې څه کوو څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین سبا د آثار پاتیو نو الګیا د په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغه آثارو مطابق عبادت کوي بعضې علما دا وایي څوک وایي نه د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامي عبادتو رونو دا خبره ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی ولایت خو شته نبوت نشته ولایت شته ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه ګوره خوبونه به لیدل تر دې حده پورې بیبي عایشه صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي عایشه ته فرمایي وی عایشه وی اغه انی لا اعرف الحجر انی لا اعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوه وی اغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچاو وی هغه ما ته معلوم دی انی لا اعرفه الان وی اوسم ما ته معلوم دی هغه کانه او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله اواز به راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلامي نو ګوره دې آثارو ته ګوره د نبوت نه مخکې کاڼي په سلام اچوي په نبي علیه السلام کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام مزیدار مزیدار نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یې نو د عبادت الهام متفضل کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوا دا طریقه عبادت کوا په دې طریقه عبادت کوا نو په دغه طریقه نبی علیہ السلام پاغه کې عبادت کو او یو روایت کې د یتحنسو په یتحنفو دی فیتحنف فیه او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام دینو یو حدیث پاک راځي الانبیاء كلهم اخوه لبني العلات وی انبیاء ټول علاتیرونه دي ابوهم واحد و امهاتهم شتى وی پلار یو د میندې جدا علاتیرونه ایته وی چې پلار یو میندې جدا دي ته علاتیرونه یې پاره بک نو ابوهم واحد د ټول پیغمبرانو پلار یو دی امهاتهم شتى میندې جدا دي مقصد څه شروع مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده اصول یو دي اصول آدم علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده فرق پکې نشته اصول د عبادت یو دي مونږ هغه ټولو پیغمبرانو منځونه کړی دي اصل دا شو ټولو پیغمبرانو زکات ورکړي دي عبادت بدني مالی دا اصول دي او فروعات چې دي فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي لکه د موږ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وا او زمونږ د موږ طریقه جدا اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی
رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله، او بعض آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتیو د هغې مطابق هم لګیاو، او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله ولایت ښودې، د هغې مطابق نبی علیه السلام عبادت کو. خفه یتزود، ځان سره به یې توخه وړله، توخه به یې وړله. چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري بس توخه ځان سره وړي. دې درونو یو بله مسله معلومه شو. بعضې خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک، نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیه السلام ځان لده. بعضې خلک د دې نه یو خبره معلوموي، لکه اوس هم یو سړی بلاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنې، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنې. شاله ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه دی. ولې؟ نبی علیه السلام تللی وی تمامنې کې. نبی علیه السلام چې کم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبی علیه السلام استلی هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیه السلام، او نه د جمع د منځ حکم راغلی. اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی، او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 15 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی، نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلی عبادت کې هلته سنت مؤکد دی پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دی پرېښود، د جمع د منځ وی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز وو، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول، او زمونږ په شریعت کې نبی علیه السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکړئ. او من رغب عن سنتي فليس مني، النکاح من سنتي، زما د طریقو یو طریقه ده. چا چې د دې نه رغبت وکړو رهبانیت طرف ته میلان وکړو، وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله، دینه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شورا به نغی، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما، اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت الله ول انتخاب کړی دی، او څومره تکلیف برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختې، ګران کار دی. په زرو دمو به خېږي، په سلو نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدای مونږ نشو ختې، ځوانان یو تکړه یو، او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به مور سره، او د دې ویخ نه هغې سره پورې نبی علیه السلام پسې وړلي دي. داسې بیبي ولا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت والا ورکړه. په سویم تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي، څوک کوي نبوت دا د ربیع الاول 5 تاریخ ملو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول 5 تاریخ. ما د طویلو چې اختلاف شته، څوک 9 یادوي څوک 8، او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی، ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو، او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینه پر رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی، نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي، دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زه ناستم په غار حرا کې، او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلو چې 4 ځله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه او تسریله شوی ده. یو چې کوم وخت بیبي حلیمه کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر 10 کالو،
او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او څلورم چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته، دا څلور کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی دو کسان رالل، رستو بیا حضور پاک فرمای یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو وسره نور فرشتیم دی. نوی دې پاسولو، نوی زما دا سینې دې کې وشلوله بو باندې. وی سامان ټول د جنت نه راوړی دی او به د زمزم استعمال کړی دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی ښا، دا د عقل نه بار دی، او دا لو د عادت نه چې کوم شی بار هغه ته معجزه وای. لکه د کانی خبره کول، څوک مني چې کانی به خبرې وکي، کانی خبره د نبی علیہ السلام تر دې ته معجزات وای. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغه ته کرامت وای، او د عقل او د عادت نه خلاف کار د پیغمبر نه صادر شي هغه ته معجزه وای. یو ټکی باندې اکسیډنټ شي یو سړی پکې بچ شي چې ته تاسو لور شي نو اسوي وي بس په معجزانه تور سے بچ گئے. الکه ته پیغمبر ایسا چې معجزانه تور پر بچ گیا، دا غلط خبره ده. معجزانه تور صرف پیغمبر ناراضي، دا وای چې الله می مدد وکړه، یا غیبی تور خدای بچ کړم. من خلق سوي یره جی بس د خدای یو معجزه ونه، دا زر وای کنه وای الکه څنګه بچوي یره بس یو معجزه وا. نو ته پیغمبر، معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده، نو دا د اصطلاح نه ځان ساته. دا بنوای چې معجزانه اخبار کې بم غټ سرخی بلګیدلی معجزانه تور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر. ګډ براولی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکه بیلال کی الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو، نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدل شو. وی زما رګونه پډک شو او یو مهر وسره زما په دې د پاسه ولاګاو، او بیا په لاس راخ کې سینه مې بند شو. وی یو غیبی تلراله. دا حدیثم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه ولا راوړی دی. دا ثابت کړی غیبی تلراله. نو دې یو چابلی کې ودرونم او بل چابلی کې بل سړی ودرو، نو بیا کسان غیبی راتل اغه زیاتول. اخوا لس شو دی خوازشم نو بیا د درون شم، اخوا شل شو دی خوازشم بیا درون شم، اخوا لس بزیاتول، اخوا سل شو دی بل طرف ته شم زپی درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وی چې بس می تلا کدا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته لو دی په پاغي درون شي او دی په وزندار شي. د نبی علیہ السلام مبارک د خپل د پیغمبري د نبوت هغه مرتبه خودنه چې اقرا لولا چې زدر تکم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس تمن طالبان سوال کوي چې نبی علیہ السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی، نو دی ولی لستل نشي کولای. لکه زتا ته بچي ما سره لولا یا رور شابه ما سره لولا، نو ته پښتون او زره ته پښتو ویم، نو پښتو لستل څه ګران خو نه ته ویل شي. نو نبی علیہ السلام عربی او فصیح بلیغ شخصیت ته، او د جبنم خشتخ کله مزیدار صفا جبل لري. نو چې جبرئیل علیہ السلام وته چې ما سره لولا، نو نبی علیہ السلام ولی وی چې ما انا بقارئ نشم لستل. دا ولی وی دا په نبی علیہ السلام هیبت راغی. بعض وخت په انسان هیبت راشي، ولی دومره غزان لغار دی او غر دی او دومره فرشتي دی مولیدلې او سینه مبارکم اوشلیدله او وزنم پکې وشو او ناشنا خلقم او جبرئیل علیہ السلام خپل قوت او طاقتم شتا او میکائیل علیہ السلام دی. نو په نبی علیہ السلام هیبت راغله دی، دا هیبت توجنه لستل نشي کوله. او کته چې دی خدغه وخت نبوت ورکاو، نو دا یره په ولې رااله په پیغمبر یره ولې راضی. نو یره د نبوت سره منافی شي نه دی، دا راضی. حضرت ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتي را لیدل لوط علیہ السلام دا قوم د عذاب د پاره، نو ابراهیم علیہ السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبسا ان جاء بعجل حنیز یو سخه ولا رويت ک. نو چې وی قتل چې هغه خو خوراک نه خوري الکه دا سغله دا کوم چته نه. نو ابراهیم علیہ السلام او جسفینا لکه یرارالا
نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې بیا فرشتو وته وی چې مونږ خدای الله فرشتي یو، تعالی د زوی زیره درکو او د لوط علیہ السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیہ السلام نه یره لاړه. نو یره خو په انسان راځي. پیغمبر د ډېر لوی شخصیت ته، د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري، خو انسان خدای کنه یره په خامخا راځي. غاخونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو، یعنی زخمیان شو په احد کې، تبه پی راځي، ټوخې پی راځي، بیماری پی راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی تاور. نو یاره پیراله. یا بل ځای کې راځي چې موسی علیہ السلام کوم وخت کې امساو غردونه نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شوته. نو الله تعالی لا تخف، ما یریږه، انه لا يخاف لدي المرسلون، زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي. نو دا طبيعي را په انسان راځي، دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري. خامخا یره په نبی علیہ السلام رااله. نو ما اقرا نشي ویلې. نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبريل علیہ السلام ځان ته راغړا وست، فغتني ځان ته راغړا استلم، زور یې را لراکو. نو بیا وی اقرا لولا، اوس چې تلوستي شي مخکې خو صرف د ملاقات یې راو، اوس خو پکې زور راغی. جبريل علیہ السلام ملک ته فرشتہ ده، هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیہ السلام په وجود کې وردن نه کوي. وی اقرا، بیا وی ما انا بقارئ، اوس چې تلوستېشم. نو دوباره بیا زور ورکا، بیا وی اقرا، وی نشم لستل. نو درې باره بیا ولا زور ورکا، درې زورونه ولا ورکل. نو بیا وتی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکاو. د زور سره جبريل علیہ السلام کوشش کوي چې مال خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبی علیہ السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه خیم چې تاسو ذهن نه شبهه ختم شي. یو سړی راغی نبی علیہ السلام ته مخامخ کېناست، چې کېناست دا سړی نبی علیہ السلام ته چې د مسلمانېږم. پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده، وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی، مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی، ماله به په دې اسلام کې د زینه اجازت راکې. صحابه یې اوه اوه اوف اوف داسې کې د نبی علیہ السلام په مخ کې دا خبرې کې. قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړي. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی، صرف قصې نه دي. ټیک ته ځانم خبرول پکاري د خپل پیغمبر د حالاتونه، پکار چې موږ خبر شو، لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو. هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، رانږدې شو، قرب چې رانږدې کو، نو بهترین انداز باندې اوس پوي وی تحبه لاختک، وی دا بدعملی بخور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملی وکي. وی نه قربان فداک ابي، مور پلار مې درنه قربان، نه به ز خپل خور لخوخه کم، انا به بل څوک خپل خور لخوخه کې. وی تحبه لامک، مور له بد ګناه خوخه کې. وی نه الله رسول قربان نه زمور له خوخم، نه به بل څوک خوخه کې. وی لور له به خوخه کې، خذل به خوخه کې، یو وتشماري. وی دا الله رسول قربان نه به ز خذل له خوخه کم، نه به بل څوک خوخه کې. بس سړی پېښ وکړ چې دا بدعملی کوم، نو چا سره به کومه، یا به بل چا خوري، یا به د چا لوري، یا به د چا موري، یا به د چا خزي. نو چې خپل له نه خوخه نو بل ولې خوخه. وی غلی شو. نبی علیہ السلام څه چلو کو، په دې سینه باندې وته لاس مبارک دا سراخ او اللهم طهر قلبه، خدای زړه ولا پاک کې دې سړی لا، واحسن فرجه، او اندام ولا پاک کې. اصحابي وای چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذی شریف کې راځي چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وی قسم شهوت ختم وتختیده، او وی د دینه پس داسې زمانه شهوت لار چې زما بخپل بیبی تم د ضرورت اگر ډیر کم ضرورت پیښیده، پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه توجه بالکل ختم شوه. دا یو شو. دویم مثال دل درکوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیہ السلام لګه چا یو کعبه جوړه کړې و د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لګه ویلال شه او لخر دل درکوم د کعبه د بیت الله مقابله کې روانه کا. حضرت جریر ابن عبدالله وتوي وی سیب ز په اس نشم ټینګې ده،
وی چې پاس کینم را پروزم وی دل تراشه. نبی علیہ السلام ولا پشا لاس کې خو او دوی وتاو کړه او وی نبی علیہ السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې مانه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نبی چته نیم پریوتري. دا دو شو. درې مثال بدل درکم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین د علاقې فتح شو نو پیغمبر علیہ السلام را روانو نو زمونږ د کلی په خوا کې دمه واچوله دې د مکې سره خوا کې او باندې کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو نو مؤذن لګیا دی بانګ وای نو زمي او سو ماشومان نور دی مونږ دغه بانګي پیخې کوله اجي څنګه چې ویغه چې موالد پیخې بم کوله. وی نبی علیہ السلام صحابه ته منډه کې د ماشومان رونی سي وی نور ته تختې د لوزي راټینګ کړم وی چې څنګه بوتل مو پیغمبر علیہ السلام ته مخ کې نو وی ما ته وی شابه دا بانګ وای چې پیخې د کوله غزي وای نو دی وی دا د الفاظ دي وی زما دغه وخت پورې د نبی علیہ السلام او د بانګ نډیر لوی نفرتو ډیر نفرت میو. وی ما ته وی شابه وای وی شروع میو کړه وی یاره دم کمه نه کوله او مې نه وਹੀ شروع میو کړه خو نفرت میو. نو پیغمبر علیہ السلام د الله سره واغښته او زما سره کې خو او زما په مخې دا سره راخو او د دې مخ نه لاندې لار زما د سینې له الله سره او رسول مبارک وی د حضور پاک د لاس یخواله می په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره ته خدای بانګ خوخ ک. نو شهادتین په نبی علیہ السلام دو ځله وی زمونږ د طالبانو ته ترجیح وی پازان کې یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی وی څنګه حال دې وی سه ایمان راته خایا هغه ابو محذوره خدای مسلمان ک نو د مکه مکرمه مؤذن مقرر ک وی د مکه مکرمه مؤذن مته مقرر دا بل شو. د دې ډیر زیات مثالونه دي د دې تاثیرات وی د روحاني اثر او روحاني تاثیرات وی. نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته درې ځله راته باسي دې لپاره چې هغه د ملکیت سلاسه طاقت د نبی علیہ السلام دی ولی اوس به ملاقات جبرئیل سره بار بار کیږي نو چې بار بار کیږي نو هر وخت په داسې یره راځي نو قران شریف سره وسکای دا خو واحده نو هغه خپل طاقت او قوت وردن نکاو. زمون بعض علما دی هغه اوګد درې نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسی نسبت القایی او اتحادی وغیرہ واغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي. دا درې زورونه نبی علیہ السلام ورکو ته اقرا ګورونو لومبه قران شریف دا 15 آیتونه دي در حقیقت لګ به یو فوټې دلته سوچ کو 15 آیتونه دي سلور علمونه دي ګوره لومبه سلور علمونو ته اشاره کوي ظاهر کې هم منتصر 15 آیتونه ښکاري یو زمون پښتانه چې وتناظره وای نبی علیہ السلام ته وی اقرا ما سره لولا نبی علیہ السلام وسره لولي مون دا ماشومانو ته چې سبق خایو دا غلا نو مون ورته سوایو ناظره وتوایو چې دا پښتانه وتخویند وای او دا خزم وتخویند وای په خویند وایا په ناظره وایا دا ناظره شو دا قران لستل دا یو شو. دویم وی ما سره وایا ما در طویلو چې راجح روایت داري ما سره وایا چې زویم نو حفظ پیاد ورته یادای کاغذ ورنکه چې دا ځان سره کوړته یو سودا دینه وایا حفظ ثابت شو. او نبی علیہ السلام تبا هم دغه څه قران شریف چې څنګه جبرئیل علیہ السلام تلاوت کو نو یادې ده ورته. دریم عقاید ته اشاره شو اقرا لولا بسم ربک الذی خلق ورلم به آیت الذی خلق دا هغه ذات نوم واخلا چې هغه د ټولو کائناتو خالق دی. دا د عقیدې لومبه باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي اپتا کې د لستو طاقت هم پیدا کولی شي چې کوم ذات د نس نه هستا کائنات وجود تراوستی شي نو تاکي بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت دنا الله جوړول شي او خدای پاک وکړه. زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه دې کې الله یو بل حکمت ته اشاره کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي نه لوی مدرسه غواړي
او نه لوی دارالعلوم غواړي، که لوی مدرسې، لوی بلډینګ، لوی دارالعلوم او لنګر او هاستل وغیرہ ارس پکې ولونه، نو ټیک ته فایده به ډیره زیاته. خو که یو سړی وي زه دین بل ته رسول غواړم او دې په یو شعر ځای کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شعر جماعت کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ، نو رب العالمین بردنه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي. ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبه خبر عقیده ده، بنیاد د انسان د عمل عقیده ده. ګوره که عقیده دې بربادای او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې، نو ګوره دا د خدای په نزد د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري. الذي خلق او مفعول به نشته، را طالبان په پويږي دین وروسته یو مفعول غواړي. الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل یا خلق الارض مکه څه جوړيږي، دا خو مختلف طاقتونه غواړي کنه، دا څنګه جوړيږي؟ دا مختلف طاقتونه چې د مور د ګیړې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو ذریقه باندې وردن کوي، دا او هر شیخ خپل ځای لذي. نوکان جوړیږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چتم په سر کې جوړ نشو. دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نشو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نشو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګیډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حق ځای له رسي، هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حق ځای له رسي، نه هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته ځای، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالون کې رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې ولا جوړ کې، عقل ولا جوړ کې، دماغ او نری نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا د خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي، او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې، دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربك الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم، ګورې زه سخي مخا چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم، اسباب به استعماله. ما هم دله جبریل رالیږم، دې ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي. خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی، قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي، یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي، او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وی اغا فضل الله علیک عظیما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده تاخو یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د خیر او د بد زیمال لم یبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا مهتم به شان کاری ابا د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وي، نو دا به سر ته رسی، او که د خدای نوم دې وسره وانه غش سر ته ونه رسی. رونو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته ویل ما تا خو اسباب استعمال کړل، لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او استاد لاسونه چا په طاقت کې دي؟ نه الله. نو الله نه به مدد غواړي. بسم ربک او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم، ته به مدار کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې. بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو، او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجه رضی الله عنها راننوت، نو یخني کېده، کور ته ننوت. وی زملونی په ما صادر واچوي، ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي، دا د وحی کاتب دی، وحی به لیکله. سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی.
وی یو ځل وحی نازله شو د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما درون د پاسه پروتو وی زما دیرون له دون زور ورکا کادت فخذی ان تردوا چې قریبو چې زما دارون دې ټوټه کړي ډیر علامات کړي او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په اوخه سور او پساروي ټینګې دې بنو ساروي فورن بکې ناشته او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ سخت یخنه کې چې بکله وحی نازلې دله لکه جنوري او دسمبر میاش نو چې ما بد نبی علیہ السلام دی مخ مبارک تو قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا وې د تندین به د خپلو د قطار لاندې را روان او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت عائلہ روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام دی اعلی حضرت عمر توی یره ماته غتیم بسنګ او خیجه په نبی رسول الله وحی راځي وی پورېګه چې کله شروع شي درته به ویم وی دې کې نبی رسول الله چې دا مسلې ته پوسو کو وحی را شروع شو وی حضرت عمر ماته وی راشه اعلی ورته ګوره وی چې نبی رسول الله نو وحی آثار لاړو ما وته قتل وی سترګې ته کې سره سره وی او رګونه د مخې پړسېدلی او یې غټه غټه ساګانې غشتلې نو دا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا د ثقيل یو قابل معنا د مشوره یو دا چې نبی علیہ السلام له ډېر زور ورته نو دالوم به وحی وا نو ډېر زور او hebat په نبی علیہ السلام راغی او کور تراغه او بیا بی خدیجه رضی الله عنها ته په ما صادر واچو بهر کیفرونو دینه باقی چې واقعات حالات دي اب ان شاء الله اند جمعه کې درته بیان کوم خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیہ السلام د اورېدو په مقاصد ځان پوي کې یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کو موږ د دنیا د لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په کار چې موږ د غي د حالاتو نه ځان خبر کو زموږ د ایمان او د اعمال د غوی د برکت نه دی او دا یاد ساتي چې د چا عظمت پړ کې کینی کنه نو هغه سره فطری نفسیاتی اثردار کې هغه سره مینه محبت پیدا کیږي نو مینه محبت به پیدا شي او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیہ السلام د ګوري غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه چې د خپل مشر تاریخ یې رنکی یاد وساتي او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ یې کا دا مل قوم دی مل انګريز زمون په وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دن کړی دي چې زمون په نظام تعلیم کې کومه سچ پیغمبر مبارک له پکار ده او داغه صحابه ول پکار ده او شریعت ل پکار ده دا هغه حسین زمون نظام تعلیم محروم پرې خېده زمون بچي بخلوي تعلیم به وکي او خو علم به حاصل کی خو چې کوم اسلامی تربیت کې داغه نه خلاص پاتې وي زمون حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه داغه خبره مې ده نه وکړه په مدینه منوره کې ناستم یو وکیل دی د هزارې مانسيري وی ما ته ویسه کې برخوردار مې چې د جامع کې سبق پېټ وی ما ته خلک اسمان ته خطر سپومه ته خطر او ته زړو پسې ګرځي وی ما ته چې کاکاجي هغه سپومه متا ته پرېخې ده هغه ته تخېجا او زه به خپل پیغمبر زاړه یادوم وی بیا ما ته وی چې برخوردار دا نبی رسول الله د اکبر بچا زمانہ کې تیر شوی دی مې چې تاسو دا پته نه لګي یاره ما خو پلان کې سکول کې او پلان کې سکول کې سبق ویلې هغه سکولونو چې د ګنداو خلکو سره تعلق دی میشن او فلان کې فلان کې د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر او دا غا الفاظ دو ما تاسو یاد دي وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی چې په نبی رسول الله نوټو لیکه نو هغه سوال داسې و چې د خنداو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوته سلام مبارک لږ می وخت بدل زیات واغشتو پروردگار داغي په تعلیماتو زمو عمل نصیب کې الله زمونږ اسلامي او قوت نصیب کې پروردگار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورولې شوی دین داغي عقاید اعمال اخلاق پروردگار زمونږ نصیب کې او زمونږ په معاشره کې د قران او سنت نظام راولې امن پکې راولې سنت سکون پکې راولې الله کا څوک حاجتمند دي حاجتونه پوره کې څوک مریضان دي ته ول شفا ورکې څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کې چاته څه پریشانه ټینشنونه یې غوله په خیر او په خوشاله بدل کې الله ته زموږ ناراضي شي زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعہ وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد یو سړی مرشي او داغه قاتلان غني بالکل په یو کس باندې غنو کسانو لم قصاص ورکې دي شي یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوی و کسان غنو نو ودا خو سره یو مرد او ته په ګڼ کسان وجنه وی کټول د صنعا خلق پر قتل کې شریک غیله وم په سزا ورکوم
دا وظیفه دا بچه ته بل دغه کې ته وایم بیروزګار دی الله تعالی دې ولې خیر روزګار ورکړي. حضرت عمر فاروق هم د زوی متعلق کوم واقعه ده چې زنا والا چې سزا ورکړې شوې ده دا واقع ټیک نه ده. حضرت عمر رضی الله عنه د زوی متعلق یو مشهور واقعه ده بعض خلک ذکر کوي چې هغه بیا کوړې ورکولې او دا شو دا مضبوط سند سره ثابت خبره نه ده دا مو بیانوي.